رایي د غریب د سر سیوان دی چرمن شمسم زازیای د غریب د سر سیوان دی خلکو شمسم زازیای د یوې فریقې نه دی ورسره دی ټول بورایي د غریب د سر سیوان دی چرمن شمسم زازیای د غریب د سر سیوان دی خلکو شمسم زازیای د یوې فریقې نه دی ورسره دی ټول بورایي د غریب د سر سیوان دی چرمن شمسم زازیای د غریب د سر سیوان دی خلکو شمسم زازیای د یوې فریقې نه دی ورسره دی ټول بورایي د غریب د سر سیوان دی چرمن شمسم زازیای د غریب د سر سیوان دی خلکو شمسم زازیای شرمین صاحب او د ټولو ملګرو قیوم صاحب د سردار صاحب د ټولو په اجازه وخت کم دی خو د موسم هم څه سره خراب دی زه خالي څو خبرې درته کوم دا کم خلک چې دلته نن راټول سوي دي دا کم خلک چې راغلي دي نو دا خلک چې دي دا ګرد نیمای له توره راغلي دي نیمای له جمعیته راغلي دي نیمای له پښتونخوا راغلي دي دا ګرد مایوسه خلک دي دا خلک چې ول له توره سره ول هغه بالکل مایوسه یې کړي بیا خدای ستا زه په خپله پکې ولوېدم د همسایګان دي زه دلې راغلی یم پروت یم همسایګان دي هغو ته ما وویل مال به چرمین داسې سړی نه دی چرمین چې دی هغه د غربانانو سړی دی چرمین هغه سړی دی چې پر شیرجان کډۍ باندې اسکیډنټ وسو دا طریق ول دا د چرمین د شو د تور خلک ول نو تور نن په اتال هم نه دی راغلی چرمین ورغی په هغه ورځ حالت یې هم خپل امداد ورسره وکړي بیا یې ورته وویل چې بایي تاسو به راځئ د میاشتې به زه تاسو ته 15 زره در کوم ثابت یو کال قدر که بیا چیرې زه خدای راوستلم زه به تا ته د کور والا هم مړه وله مور یې هم مړه وه ورور یې هم مړ وی وراره یې هم مړ وی بیا یې ورته وویل چې یاره انشاءالله دا د واده ولور به زه تا ته در کوم نور به هم مزیده زه له تاسو سره ښه کوم چرمین هغه چرمین دی چرمین چې دی د غربانانو چرمین دی او کم دا خلک چې دي دا ټول ته ما دا خبره کړې د مالبایي چرمین چې دی هغه د غربانانو چرمین دی د سرمایدار نه دی او که بیا چیرې مثال چرمین هغه سوچ دی یا د تور سوچ دی یا د بابت سوچ دی یا د فیضله سوچ دی بیا به د دم دغه واری وي بیا دی نه چې دی به بیا دا یې به یاره زه به بیا راسم یا که چیرې د هغه سوچ دی چې زه بنګلې جوړم دا کوم حق مګر چرمین چې دی هغه انسان نه دی چرمین چې دی د غریبانان چرمین دی چرمین چې دی د کار والی دی هغه دا وایي چې باید زه خدمت وکړم زه د خدمت والی نو ستاسو ډېره مننه کور وده دا هغه تا ور واچول که یا هغه له ما سره دا شپږ نوي کسان دي دا نیمای له توره زادي نیمای له پښتونخوا زادي نیمای له ملایانه زادي دا ټول مایوسه خلک دي راغلي دي نن په پیپلز پارټي پاکستان چرمین صاحب په قیادت کې دوی شمولیت کې ښه په ډاګه ورسره دي په هر همت ورسره دي مالیه والا تاسو د سر متفق یاست اینی است یې خړ رزوري هو هغه صفا وایست شروع دي کیوژه بیا بازار دی یو ازان شروع کړي بیا بلی او دا ملا بسم الله الرحمن الرحیم نن په هزاره مالا نثار خلجي کالونی سکم رهایشي دي دغه شپږ نوي کسانو په پاکستان پیپلز پارټي کې شمولیت وکړي او باقاعده یونټ جوړ کړي زه دغه نوي شامل سوي ټولو که مشران دي که ځوانان دي کومې فیملیانې دي د دغو شکریا ادا کوم له هغه سره نن چې کوم راغلي دلته میلمانه دي سردار نصیب حمزازی نورخان ناصر محمود خان رند بلوس محیب حمزازی زکریا کیسرانی اصغر خان صافی او خیر محمد ناصر میرولی خان د مختار منیجر قیوم ترین صاحب لالجان تاجک ولی شاکر
نور هم زموږ سید تاج محمد بوجان حمزه نو دا عزیزانو باران هم سره را دغه سو تاسو هم په تکلیف یاسته موږ هم دغه یو ډېر خوشحاله سو خو باران دی سوکه سوکه بونده باندې دونې اثر نه اچي ډېر سیاست و سیاسي خبرې به م کولې بیا به هم سره پر یوه ځای سو بیا هم راځو پروګرامونه ږدو نور څه نسم درته ویلی ولې موسم خراب دی دا یو خبره درته کومه چې موږ تاسو انسانان یو د دې لورلایي ښار دلته چې د هر مذهب خلک دي د هر زبان خلک دي دا زموږ ورونه دي د دوی چې څونې زموږ وس رسېدی د هغو خدمت به کوو که د تاڼې کار وي که د ډومیسایل کار و که د لوکل و د شناختي کارت کار و که بله ستاسو یو ذاتي پریشاني وه د مالیې سره ولس و وطن و علاقه معاشي مجبوریانې دا هر کور ته مایوسیانې شته تاسو هر چا ته ووټ ورکوئ تاسو مایوس یاست موږ هم دارنګه په یو پارټۍ کې ډېر اکټیو پاتې سوي زه خپله مایوس یم نو چې ما له مایوسۍ یو پارټۍ لکه زه راووتم نو زه په کار دی د نور مایوسه خلکو یو نمایندګي وکم او هغو ته د حق به الله درکوي روزي به الله درکوي تر الله را لاندې کوشش به موږ کوو نیت به زموږ سم وي ارادې به زموږ صحیح وي بیا موږ منزل ته رسېدی سو او انشاءالله را روانه کامیابي هم په ډېر لوی تعداد د لورلایي ښار خلک چې دلته ډېره لویه آبادي د 25,000 ووټ دي په دې ښار کې دا د هر قوم د هر زبان خلک دا ټیم له موږ سره شمولیتونه کوي دا نورو پارټیانو ته یې خیرباد ووایي دا نور ته یې وویل چې بس موږ ډېر وکړل لږ مو وکړل همت مو وکړئ د ښځو ووټ هم درکوي د سړیو ووټ هم درکوي درواغ مو ویل ټاپه مو ویل دلته ناست اکثره ګرد محنت کشه خلک دي معنا مزدوران دي یا دکانداران دي یا سرکاري ملازم دي ګرد هغه طبقه ناسته ده موږ هم ګرد هغه خلک یو چې عام خلک یو نه سرمایدار یو نه ډېر لوی سردارانو ملکانو یا نوابان یو زموږ ستاسو نظریه او فکر دا دی چې دا وطن کار غواړي دا علاقه دا ښار دا سمونه غواړي د دې تقدیر بدلونه چې دا هغه الله تعالی لغه ځای ډایرکټ دا رنګ نشي کولی چې دا ښار پراخ کړي یا و دې خلکو ته معنا نوکري ورکړي د دلته د نمایندګانو په ذریعه د سیاست په ذریعه چې څوک پر دې منصب راغلی دی هغه خلکو که کار کړی دی که نه دی کړی د هغو غیبت ضرورت نشته خپله شورټي درکو تاسو ته دا یقینداني درکو چې له الله کامیابي غواړو او سهار خدمت کوو زرداري صاحب هغه ورځ یو اعلان وکړي که الله تعالی موږ ته پاکستان پیپلز پارټۍ ته دا واره چانس راکړي په حکومت کې رالو موږ به کم سې کم معنا و هر کور ته یوه نوکري ورکوو موږ هم د هغه پیپلز پارټۍ یو ملګري یو پیپلز پارټۍ لویه پارټۍ ده د جمهوریت لپاره په دې ملک ډېرې لوی قربانۍ د هر زورور د هر پوجي امیر خلاف پیپلز پارټۍ درېدل کې د شهادتونه یې ورکړي دي که هغه محترمه بېنظیر بټو د لیډرشپ ورکړی دی که هغه ذوالفقار علي بټو دی که د ده زویانو که د پیپلز پارټۍ نور لیډرشپ و پیپلز پارټۍ د ټولو قومو د ټولو زبانو او د خاص کر غریب که هغه پنجابی غریب دی که هغه سرایکی غریب دی که هغه بلوچ دی که هغه سندی دی که هغه پښتون دی د هغو واسطه له پیپلز پارټۍ سره ده پیپلز پارټۍ همیشه ولې ذوالفقار علي بټو هغه سیاسي سړی وي چې ده په لکاو ایکړ مځکه لرله و سیند و غریبان ته ور تقسیم که 1 ایکړ 2 ایکړ 15 ایکړ پر دې کور هم جوړ که بې کور خلکو ته یې وویل او په دې کې زمینداري وکړه ته به یو څه معنا مځکه یو څه آمدن به درکړي موږ هم تاسو هم که خدمت کوو موږ سیاست کړی دی د بلې پارټۍ د پښتونخوا هغه به هم کړی په پیپلز کې موږ یو دا ټیم معنا سیاسي طور په پیپلز کې زموږ لږ ټیم سوی دی 2 کاله به هم سوي وي مګر په سیاست کې زموږ ډېر ټیم سوی دی سیاسي تجربه لرو په دې ښار کې کوچني لوی سوي تعلیم دلته کړی دی د هر محلې د داګر د خلکو پر نبض لاس ایښی دی چې دې خلکو کمې پریشانۍ او مجبورۍ دي دا شورټي درکوو که ستاسو په موږ هر کار بند وي د شپې هم غږ کوئ د ورځې هم غږ کوئ دا خپل سر تر تاسو قربان دی خپل همت تر تاسو قربان دی دلته شته دا ښار کې داسې سفید پوشه خلک وي پر هغه څوک له هغه سره ناجایزه کوي دعوه یې وي
د هغه سره څوک د تاڼې معاملې څوک بدماشي کوي دا یو شی غاړې بندي که چا ظلم ناجایزه در سر کوله تاسو غږ هم مه کوئ پر موږ غږ کوئ شکر دی سړی هم ستا هر څه سته د ظالم خلاف هر وخت موږ درېدلي یو بیا هم درږو کیمله بدي په اسمان ختل هم در سره ولاړ ولې تاسو ګرد هغه خلک یاسته موږ هم تعلیم یافته خلک یو د دې قبایلي سوچو خلک نه یو مګر دلته نیمه داسې پریشانیانې په دې ښار کې ستاسې خلک غږ نشي کولی تاسو ګردو مالیدارانو ته دلته چې کوم د هر کور معنا د خاص سړی راغلی دی شاته په هر کور کې معنا 18 اوټه دي دغه رنګه سړي دي دا ډېر لوی شمولیت پروګرام دی ولې په دا هزاره ماله کې دا دریم شمولیتي پروګرام یو شمولیتي پروګرام دغه وکړي هغه ورسې وکړي سرایکیان قادر یونس داود نه یونس پولیس لاین غا دویم شمولیت دلته قیصرانیان وکړي دریم شمولیت پروګرام دغه دی نورم به دغه هزاره ماله چې دا دی یو سمندر دی دا رنګه پهاړي ماله هم یو سمندر دی دوبي ګاټ هم یو سمندر دی هسپتال ماله د لورلی ښار چې کومه خواته پیزا ولاړه جت هغه خواته ځي پاته سو په کلیوال سایډ کې کلوړه خوا ده د سره غونډو د چنجن خوا ده کسه مګزی دی که د میختر خوا ده په دې کې الریډي موږ د 4-5 کاله یا د 10 کاله موږ سیاست راکړی دی هاخوا زموږ ډېر ووټ رایستی سو ښار کم دی موږ به ځان مضبوطو د ښار هر سړی دکاندار هم دی د ښار هر سړی ملازم هم دی او خلک ګوري هم فضا هم ښار ته ګوري دا ټیم د ښار رخ زموږ خواته دی هره ورځ په دې لشکر باندې د په هر هفته کې معنا 200-300 کسان د دې ښار زموږ دې کاروان ته دې لشکر ته را شاملېږي تاسو باندې موږ توپک ناخو په تاسو موږ جیلوله نه بیایو خاصه د الکشن په ورځ به یو پرچی دا ووټ دا له تاسو غواړو یا له تاسو به یو ورځ موږ جلسه وي دا یې مت درزه غواړو یا به د چندې یو ځای راسي یا به د وینې یو ځای راسي یا به ستاسو په کار یا به زموږ په کار خدمت چې دی دا ډېر الله تعالی خوښ کړی دی الله تعالی وی خدمت چې دی او ضروري خدمت د غریب خلکو دی الله وی که د زه پیدا کولم زه د غریب په زړه کې تماشي غواړي د غریب زړه وګټه زه د پیدا چې الله د پیدا کې انسانان هم پیدا کړي زموږ ستاسو ذهن زموږ ستاسو فلسفه زموږ ستاسو منشور هم دا دی په کار دی خدمت سره وکړو یو تر بل جار سو یو له بل سره کومک وکړو پره یو الله دی نن موږ کریا به یو موږ ضرورت لرو ستاسو که سهار موږ ته کامیابي میلاو سي موږ به ستاسو ضرورتونه پوره کوو دا رنګه نمایندګي به کوو چې په تاریخ کې په لورلای کې په د 80 کاله چا څونې کار کړی دی د پارټیانو 2 واره 5 واره وزارتونه کړي دي بیا تاسو لیدلی نه دي موږ تاسو معنا هغه یو ډېره فلسفه ده ووټ ابو جهل رنګه انسان ته ورکو ووټ د ابو جهل رنګه انسان ته ورکو نظام د حضرت عمر غواړ ولې ورکوي د ابو جهل رنګه سړي ته ووټ چې نظام د حضرت عمر خوند درکوي ښه انسان خوند درکوي ووټ بیا ولې و یو ظالم ته ورکوي و یو کرپټ ته ورکوي و یو ګمنامه خلکو ته ورکوي چې هغه نه ستا د عزت خیال ساتي هغه نه ستا د حیثیت خیال ساتي هغه له تا ته دوکه درکړي ده ته یې خطا کې په یو نه په 10 واره دا د ښار خلک خطا سوي یاسته که نه یاسته دوکه سوي یاسته که نه یاسته څونې اسرې څونې دروغونه څونې لالچ تاسو ته درکول سوی دی مګر دا ښار کې دا نوکرۍ راغلي دي ښار خلک ملازمت غواړي زه د کلي یم زموږ کلی دی معنا موږ ملکان یو زه که سرکار ما ته اسپتال راکوي زما مځکه سته که اسکول راکوي ستا که ډانګه راکوي که ډیم راکوي که هر څه راکوي زه یو سړی زه ځای وایسم د ښار خلک نه سکول غواړي نه اسپتال غواړي نه یې مځکه سته په دې ښار کې ډېر داسې غریبان کورونه شته چې هغه یو فوټ مځکه نه لري دا ګر کرایهداران یاسته که نه یاسته په کار دی چې دا زړه نمایندګانو تاسو ته باقاعده خپله کالوني درکړې وای ستاسو پر خپل نامه پلاټونه وای هغه خلک ته چې د چا کور نشته دا دوی نه وکړل ولې دی قبضې ځان ته ګرځوي خپله یې خرڅوي
د سرکار مځکه ده دا د بېکوره خلکو ته به یو دی کالوني وه دی سکیم به یې جوړ کړی چې په هغه کې به اوبه هم وي په هغه کې به بجلي هم وه روډ به هم وي پلاټینګ به و 2000 3000 فوټه معنا و هغه کور ته چې دغه کور دی دا ستا پلاټ دی دا کاغذ دی دا درواخه هر سم درکړي دي دا تیار سکیم دی چاردیواري هم سته چوکیدار هم سته او د دې کالوني سکول هم سته د دې کالوني کې معنا پارک هم سته چې غواړي خدمت بیا کږي دا د 80 کاله ما د ستا د دغه ښار دا 2 روډه تحصیل روډ دا ژوب روډ وسي نه سو ولې دا 15 ګلۍ دي او 15 محلې ښار دی 2 روډه ښار دی په دغه په 80 کاله کې په دې کې ترقي نه راغل نور سره تنګ سوی نور سره پر دغه سو آبادي زیاته سوه مګر یوه منصوبه نسته یو داسې ماسټر پلان دوی نه کوي جوړ ولې دوی په خپله تعلیم نه دی کړی یو له مدرسې راوځي بل 2 ډګري کړي دي په لورلای کې کلاس فیلو نسته دواړه جعلي دي نسته نه دی راغلی پر لورلای دا رنګه تعلیم یافته او باشعوره سړی چې هغه د ټولو قومو د ټولو انسانانو یو مساوي د هغو خدمت وکړي دا نه دی راغلی را به چې انشاءالله انقلاب را روان دی دا د الله چې خوښه سوه بیا ستاسو په ذهن کې دا ده چې تاسو دا یقین هم نه وي چې معنا موږ به شمس سره ملګرتیا کوو نعره پټو نو په دې کې ستاسو زموږ یو په یو سرکل کې سره راغونډ سوي زموږ خپله نیت هم دا دی چې څونې ته د غریب خدمت کوی چې ستا وس وي تر هغو یې کوه مرګ هم راځي انسان چې دی دا زموږ خلک غرور کوي ما پیسې ګټلګې دي زه پلانه یم زه پلانه یم چې اوله ورځ پیدا سویم بل غسل در وکوي چې مړ سویم بل غسل در کوي ته غرور پر چیش کوې چې پیدا سیم بل غسل در کوي چې مړ سیم بل غسل در کوي و بل ته محتاج موږ تاسو ته محتاج یو تاسو په کار دی معنا چې زه له تاسو کومک غواړم سهار ما ته ویلی چې تا هغه کلکې خبرې کول تا څه ویل زما په محله کې نه زما حق دی د دا محلې حق دی د دا غریبانو حق دی دا راوړه په ښکاره یې راوړه چې چایپاټۍ له در راغوښتو ووټ در راځه غوښتی چې منسټر سوې راسه زموږ پر کمبله کښېنه زموږ مجبوریان زموږ ضرورتونه واوره ویې لیکه په یوه ورځ یې مه راکوه په کال کې یې راکړه په دا 15 کاله یې راکړه منسټر سره خو به ډایري وه د هرې محلې د خلکو بیا حال کړی و په دا 15 کاله کې دا ډایري خو ورکېږي نه نغلا کېږي چې ویې ګورې دوی ډایري نشته د دوی پی ایس ډي پي دی ورې جوړوي زموږ منسټر په بجلي دی پوهېږي په ایریګیشن دی پوهېږي په روډو دی پوهېږي نه په پوهېږي په ګردو شیان نه پوهېږي ایکسپرټ راوغواړه د ایجوکیشن ایکسپرټ تا ته د ایجوکیشن ښه طریقه کار در ښوولی 400 سکوله په لورلای کې دي ګر بند ولې 2 بسه یې ضرورت و ملازم طبقه ګرده په ښار کې ده 2 بسه مختر پورې ورکه یو زنانه ټیچرو ته یو مردانه ټیچر ته داسې له دې ښاره ځي هر سکول به فنکشنل وي خلاص به 2 بسه ودغه ته ورکه تر سره غونډه ورکه یو بس هیلت د هسپتالو دپاره ورکه نو په 6 بسه ستا د ګردې شاوخوا د کلو ادارې خلاصې سوې ولې یو ملازم 60,000 تنخواه ټیچر لري د هغه ډیوټي په چینالۍ کې ده چې دی پر سکوټر ځي په 80,000 روپۍ داسې دا هر ورځ ځي او راځي ګرمي هم راځي یخ هم راځي موسم معامله هم وي دا به خامخا چټۍ کوي دا به پټږي که ګورمنټ په خپل بس کې وړي او راړي دی به هر ورځ هر سهار به تیار دا د ښار کم ملازمین دي د هر سهار ځي که نه ځي خپل بچی هم سکول له ورسوي بیا راسي بیا دا نږدې سکول هم لاړ سي نو د لرې سکول دپاره دا د عوامي نماینده کار دی چې دی بسان ورکړي پر بس به څو خرڅ راسي په کروړو روپۍ به بس وي دې لورلایي له 20 ارب روپۍ راغلي دي څه سوې کم کار په وس وي 20 ارب ډېر لوی شی دی 20 ارب راغلي دي زما او ستا د ایجوکیشن او د سکول سیسټم نه دی سم دا یو هسپتال لرو دغه هسپتال کې سرنج نشته په دې هسپتال کې فری دوایي نشته ولې ستا نماینده تر ایجوکیشن او د هیلت تر افسر ښه افسر چې راولي ستا تعلیمي ادارې او ستا هسپتالونه در سم کې دا د هر انسان ضرورت دی هیلت او ایجوکیشن
دا د سمولي بجای دی و یو ښه ټیکهدار ته چې زما څو کمیشن جوړ شوی دی پر هغه یې زیاته فوکس دی پر هغه افسر یې زیات فوکس دی لکه د بینډار اکسین چې زما څو کمیشن جوړ شوی دی یار ته راسه ته دی ډیو راوله ته دی ډي ایچ او راوله ته دی ایم ایس راوله چې زما ادارې راسمې کړي هغه کار دوی نه وکوي چې نه یې وکوي دوی خپل کار دی یوه کیسه هم نه ده دوی د ځان تاوان وکوي ستاسو تاوان یې نه دی کړی روزي الله درکوي روزي هغه د چرګ هم په ځان په نس پوهېږي وزه هم خپل نس مړوي انسان خو به د نس خبره نه کوي انسان په کار دی د بل احساساتو د بل د جذباتو د بل د ضروریاتو خبر هم سي او له هغه سره کومک هم وکړي ډېر خوشحاله سو ستاسو په دې شمولتي پروګرام موږ حوصلې هم رالوړې کې زموږ دا شمولتي پروګرام یې کړی زموږ نه دا ټوله دنیا ورته ګوري دا سوشل میډیا ده دا کیمرې چې لګېدلې دي دا دی لکه جیو ټي وي سما ټي وي اے آر واي ټي وي پلاني ټي وي د دې کم ویورز دي ګرد دنیا زموږ ګرد پارټۍ دغه ویډیوز ګوري بیا د دې فوټوګان دي بیا ټویټر دی بیا واټساپ دی بیا ګروپونه دي دا ګرده معنا دا یو سرکل روان دی دا ډېره لویه پروپیګنډه ده له تاسو موږ دا تعاون غواړو دا ټیم الیکشن چې کوم دغه دی بیا موږ یو لوی جرګې کوو په هره محله کې د جلسه نما پروګرامونه کوو هغه پروګرامونه به خامخا راځي چې هر وخت موږ کول په هغه کې د هرې محلې پر سطحه موږ داسې غټ پروګرامونه کوو هغه طرف به راځو بیا به هلته مجلسونه هم سره کوو په دې را روان مهم کې له تاسو ملګرتیا غواړو زموږ ملګرتیا تاسو زاړه نمایندګانو تاسو ته دوکې هم درکړي دي پډې هم درکړي دي موږ ته په نظر مه ګورئ شاید دی هم هغه رنګه سي الله تعالی ته م اوله ورځ هم ویل دي نن هم وایم سهار بیا وایم چې یا الله د دا زړو نمایندګانو رنګه غرور مه پره کوې دوکهباز مه جوړوې دروغجن مه جوړوې دا ځان سره هم پر ځان به هره ورځ معنا هره میاشت یو آیات کرسي وایي سي سم ولې انسان چې لږ یو معول ور جوړ شي دی غرور و تکبر وکړي دی سپکتوب وکړي دی ځان پرسته سي دی عوام دی غریبان داسې حکمې خبرې کولې دا بیا دی یله کړي په نورو عیاشیو په نورو اسایشو اخته سي الله ته وایي چې په دغه شیان خوند لوی عیاشي د انسانانو سره تعلق دی د دنیا یوه عیاشي کې دونې خوند نشته لکه په دغه کومه محله کښې اوسې ستا محلېداران له تا سره یو ښه ژوند کوي تر دغه لویه عیاشي نشته یا دا ښاروال له تا سره یو ښه سلام علیکم کوي تر دغه لویه عیاشي نشته په یوه عیاشي کې هم دونې خوند نشته لکه دغه انسانان چې دي ستاسو د ګردو شکریا ادا کوو ډېر لوی پروګرام وکړئ او ډېر په خلوصو په ښه نیت هر انسان ته چې ګورو موږ بیا سیاسي خلک د میړه له تنده یې درک راکوي چې ته ایله د غیر راغلی ته له زړه راغلی دا ستاسو کوم تندي ته ګورو بالکل په اخلاص یاست الله د نور توفیق درکړي چې مزید د لشکر پراخ کو د کامیابي راوړو بیا به هم راځو موږ دا رنګه سیاسي ورکر پاته سوي چې په خپله پارټۍ کې بغاوت وکړي د پارټۍ سره په لغته ووهله دا نه رابرداشېدل چې یو وارې په ښکاره کرپشن ولیدئ په ښکاره ماکربا پروري ولیده ناجایز هم ولیدل دروغونه مو ولیدل بله ورځ بیا په هغه پارټۍ پسې یم زنده آباد مرده آباد والله کې وکړمه یو وخت هم دی د چا دومره اسره مه کوه چې بغاوت اعلان مو وکړي الیکشن له راووتم د عوام باندې زه ګران سوم زما موقف د دوی خوښ سو ما ته یې ډېر ووټ راک پر روان الیکشن دا د 80 کلو د پارټۍ والا چې دي ټول پریشان له چا پریشان دي زموږ له دغه لښکره پریشان دا جیت به انشاءالله راځي را روان به موږ شکر دی ډګري یوه نه یوه ایم ای نه ډبل ایم ای هم کړي ای پی سي بی سي 14 کاله په بغل کې کتاب نیولی دا رنګ هم نه ایسي د غږو غږو مګر دا رنګ هم نه قسم دی که لورلایي نماینده چې په 15 کاله دی تقریر په اسمبلۍ کې نشي کولی په را روان وار که دا سیټ وګټو سي اول تقریر به دا وایي موږ یې کوو بیا وژغړه د دې لورلایي پر حالات دلته سیلاب راغلی دی په 2019 کې په ګرم ملک کې 24 خودکش دماکې وسوې په دا کې 18 خودکش دماکې په لورلایي کې وسوې دلته موږ جنازې اخیستې زموږ نمایندګان ورکو
دلته دا ګرد بورۍ دا ګرد لورلایي په د دهشتګردۍ ښکار وه دلته میلیټنټ یو ګروپ راغلی و ګرد لورلایي په ویره کې وه مګر نمایندګان ورک وو سهار بیا دی را روان دی بیا به دی غټ غږږي دا موږ ولیدل دا جنازې دا غوښې پر دا پولیس لاین پر دا چاونۍ پر دا ډي آی جي دفتر دا د مسجد کالوني د مسجد پلازې سر څه معامله وسوه بیا چې پر یونیورسټۍ سر ښه معامله وسوه له بي آر سي سر ښه معامله وسوه دغه خوب و دا فضا دا به نماینده راوتی دا خلکو بې غږ کوئ پر پارټیانو بې کوئ چې راځئ د دې دهشتګردانو مقابله کوو دهشتګرد 15 کسه دي ویرې 15 لکه انسانان یا مرګ په خپله شپه راځي خوب که دوا چاوي نو مړ شوي که موږ وویرېدو سو یا جو ډر گیا و مر گیا نه به ویرېږو مرګ په خپله شپه دی په خدای تر 100 منزله بلډینګه خلک رایله سوي دي الله بچاو کړي دي بله ورځ یې له دغه یو بمبره یې وخوري دی مړ سي د مرګ نه ده معلومه یو دا د قدرت معاملې دي موږ تاسو په کار دی په ځان کې حوصله پیدا کړو دی جوش و جذبه پیدا کړو سهار د دې وطن خدمت وکړو دا رنګه جوش و جذبه نه چې خدمت به م نه وي خاصه زه به ستاسو ووټ اخلم زه به د ځان خدمت کوم او ما د ځان خدمت تېره وارم د دې لورلایي منسټر ما ته 10 کروړه روپۍ ول در کوم الیکشن مه کوه په دې بلدیات کې ما ته دنیا پرونه راکړل شته خاصه زما سره احتیاط وکړه زه د بل پیسې کوم څه چې زما ضمیر مړ سو زه مړ یم زه د بل یوه روپۍ هم نه اخلم زه خپل تس جیب دا خپل ضمیر دا خپل غیرت زه په عربه نه خرڅوم تاسو هم دغه دا ګرد غریبه خلک دا قیصر استاد چې زه یې پېژنم معنا موږ کوچني وو دی کم مزدوري کوله کومه خواري کوله هغه قیصر استاد هغه شمس دی دا انسان چې دی معنا په یو خپله ټپرې سره به پښه غځو چې لوی سوچونه ویې نه در رسېږي مګر چې کوم ضرورت دی د هغه مطابق هغه حق هر انسان لري پر هغه بل یې لري پر نماینده یې لري دوی نه وکړل کورم ودان سه ډېر خوشحاله سو ټول شمولیت کوونکو ته سور سلام کوو